الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزیزانو حاضرین ورونو مسلمانانو اور د شالپین غیرتمند مسلمانانو پښتنو دې مجلس کې زموږ خوږ ملګری حضرت الشیخ حضرت مولانا حضرت احمد صاحب تشریف فرما دی. هغوی د وړاندې درس ورکول یا خبرې کول زه مناسب نه ګڼم، لیکن چونکې د هغوی حکم و د هغوی د حکم په تعمیل کې یو څو غیر مرتب او غیر منظم خبرې به وکړم. اللہ تعالیٰ په دربار کې زه دعا کوم چې الله تعالیٰ دې د قرآن و سنت موافق د صحیح خبرې کولو توفیق را نصیب کړي. عزیزانو، کله چې هم مونږه یو اصلاحي مجلس ته ځو یا یو اصلاحي بیان اورو، د یو څو خبرو ذهن کې هغه ساتل لازمي دي. یوه دا چې هره خبره اورو د عمل په نیت، دا اراده زمونږ نه چې نن به مونږ ته څه نوي معلومات حاصل شي یا څه نوې قصه به مونږ واورو، بلکې مقصد صرف عمل وي چې یو خبره واورم خو زما عملی زندگی کې راشي. اور دویم دا هر عمل مونږ کو پای کې اخلاص وي، نام و نمود دکلاوا شهرت دا شیزونه پکې موجود نه. کله چې یو عمل کې اخلاص وي اور اتباع د سنت موجود وي، اگر چې هغه عمل وړوکی وي خو د الله تعالیٰ په دربار کې هغه قیمتي وي اور هغه عمل کې وزن اور ثقل پیدا کیږي، نو چې سیو الله تعالیٰ دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ستاسو د وړاندې د سورة الممتحنه آیت نمبر 5 ما تلاوت کو. پای کې الله رب العزت مسلمانانو ته دا ذکر کړلی چې ستاسو د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې اسوه حسنه ده، ښایسته نمونه ده. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت هغه هم با کمال، اور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت هم با کمال. که یو انسان غواړي چې ماته د دنیا اور د آخرت کامیابی میلاو شي اور زمانم په هغه خلکو کې راشي چې هغې ته فلاح یافته کامیاب ترین خلق وایي، نو هغه له پکار دی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت اپناو کړي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ تیرولو طریقه دا په هر موڑ کې، په هر وقت کې، په هر ساعت کې موجوده ده، بلکې د انسان د شروع زندګۍ نه والا د بچپن نه والا تر 55 پورې تر آخر مرګ پورې دته
کم کم احکام متوجی دي دا هر څه په دین اسلام کې موجود دي. دین اسلام کامل دین دی. د دې وجې نه امام مالک رحم الله به فرمایل چې د دې امت اولنی چې په کم شیز باندې صحیح شوي دي آخري خلق به هم په دغه شیز باندې سمیږي چې هغه قرآن و سنت دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین چې کله امت اپناو کړو په خپل عباداتو کې، په خپل معاملاتو کې، په خپل معاشرتی زندگی کې، نو دا انسان کامیاب دی. ځکه په دې آیت کې الله رب العزت ارشاد فرمایي لقد کان لکم فیہم اسوة حسنہ. الله په خپل ذات باندې قسم خوري، قسم دی وی زما په ذات باندې دی خلقو د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې اسوة حسنہ خیسته نمونه ده. که غم کوي هغې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه اپناول، که واده کوي هغې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه اپناولو، که عام معاملات دی خلقو سره راځي هغې کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت اپناولو، که خلقو سره دی معاشرتی زندگی راځي هغې کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سیرت اپناول. بلکې دکانداری په دکان کې ناسي خرید و فروخت به څنګه کوي په دې کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم طریقه موجود ده. نن عزیزانو موږ تاسو دین نوم صرف د مونځ ګرځولی، زمونږ غم راځي، خادي راځي، کاروبار دی، بزنس دی، هغې کې موږ د عالم نه تپوس نه کوو. دکان کې دکاندار ناست دی، په کومې طریقې سره به خرید و فروخت کوي، شرعي اصول و قواعد څه دي، هغې کې موږ علماو طرف ته رجحان نه کوو. چونکه هغه وخت کې موږ ته دنیوي فایده ښکارېږي، د دې وجې نه موږ خپل علماو سره تعلق نه ساتو او د علماو نه خپل خرید و فروخت په باره کې تپوس نه کوو. نو چې کله یو تاجر هغه په تجارت کې هم په هغه اصولو باندې عمل کوي کم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي، نو دنیا به ورته میلاو شي او آخرت به ورته میلاو شي. د دې وجې نه حضرت فرمایل التاجر الصدوق الامین، هغه تاجر چې هغې کې رښتیا وي. دویم الامین، امانت پکې وي، نو د حشر به پر ورځ د قیامت نیکانو سره انبیاو سره کېږي. څومره لویه خبره ده. تجارت سره د انسان دنیاوي چې کوم ضروریات دی هغه پوره کېږي، خو چې کله تجارت ستا شرعي اصولو مطابق وي نو هغه تجارت ستا دپاره دنیا هم ده، هغه تجارت ستا دپاره دین هم دی. د دې وجې نه صورت آل عمران کې الله رب العزت ارشاد فرمایي نن زمانه کې هر یو سړی دا دعوه کوي چې زه عاشق رسول یم، هر سړی دا دعوه کوي چې زما الله تعالی سره مینه ده، هر سړی چې 2 رکعاته نفل وکړي بیا د وحي په انتظار کې چې اوس به باندې وحي نازلېږي. لیکن موږ دې ته نه ګورو چې زموږ معاملات، زموږ معاشرتي زندگی د قرآن و سنت موافق ده که موافق نه ده. سورت آل عمران کې الله رب العزت ارشاد فرمایي قل ان کنتم تحبون اللہ، او اے زما محبوبہ دے خلقو تا، ان کنتم تحبون اللہ، کچرت تاسو اللہ سرا من کول غواړئ نو داغي اصل سده فتبعونی، زما تابعداري وکئ. چې کله تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه وکړي. د الله مینه دا ده ویغفر لکم ذنوبکم، الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي. لیکن مینه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صرف دا نه ده چې ته په الفاظو باندې ووایي، په الفاظو باندې اکتفا وکړي چې زما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دی. صرف مینه دا نه ده بلکې حقیقي محبت، حقیقي عشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دین ماته ته راوړلی چې په معاملاتو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده، په عباداتو کې طریقه دا ده، په معاشرتي زندگی کې طریقه دا ده. عام پڑوسی د پڑوسی سره به څنګه سلوک کوي، ګاونډي به د ګاونډي سره څنګه سلوک کوي، په هغې کې طریقه دا ده. یو سړی ځان ته وایي زه دیندار یم لیکن هغه خپل ګاونډي حق نه ادا کوي، هلته چې ورته ته ووایي چې ستا هغه دین څه شو، مړه دا خو عزیز ولي ده، دا خو پښتونولي ده،
عزیزانو عزیز ولی پښتونولي رستو ده، دین اسلام مخکې دی. دین تا ته دا وایي چې یو سړی ستا ګاونډي دی، تا سره خبرې نه کوي، تا سره تعلق نه ساتي، نو تا هغه سره تعلق وساته. چې هغه تا سره خبرې نه کوي، تا باندې سلام و کلام نه کوي، او ته وایي چې خو ما سره خبرې نه کوي، دې ته خو صله رحمي نشي ویلی. چې تا سره خبرې کوي دې ته مکافات ویلی کېږي، بدل پوره کول. صله رحمي دې ته ویلی شي. حضرت فرمایي صل من قطعک واعف عمن ظلمک. یو سړی تا سره تعلق ختموي، غم د سره ختموي، خادي د سره ختموي، تو سره تعلق جوړ کا. یو سړی تا باندې سلام نه کوي، په لاره باندې ځي، ته پې سلام کوه. یو سړی ستا غم له نه راځي، ته ولې ځه، دې ته ویلی شي صله رحمي. نن زموږ په پښتنو کې دا صله رحمي چا کې شته؟ هېچا کې نشته. تاسو په خپل علاقه کې وګورئ، په کلي کې وګورئ، داسې به تاسو ته په سلو کې یو کس چېرته میلاو نه شي چې هغه سره خلک بد کوي، هغه ورسره ښه کړي. هغه یو سړی د هغه کور ته نه ځي، غم خادی له دی ورسره ځي، داسې څوک هم نه کوي. بلکې زمونږ غمونه، زمونږ خادیانې هغه ټولې په بدل باندې. نو حضرت فرمایي صل من قطعک. یو سړی تا سره تعلق نه ساتي، هغه سره تعلق وساته. واعف عمن ظلمک. یو سړی په تا باندې ظلم کوي، ته هغه ته درګذر وکړه، هغه معاف کا. دې ته ویلی شي صله رحمي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا محبت دعوه خو هر انسان کوي، خو حقیقي محبت دا دی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت تابعداري وکړي شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم احکام راوړي دي د هغې تابعداري وکړي شي، دې ته ویلی شي حقیقي محب، دې ته ویلی شي حقیقي عاشق رسول. اور د دې کامله نمونه هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام اور تابعین، تبع تابعین، سلف الصالحین چې د هغوی زندګۍ باندې موږ نظر وکړو، نو موږ تاسو ته په هغې کې لوی سبق میلاویږي، لوی سبق موږ تاسو ته میلاویږي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې هغوی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو یو لفظ باندې، په یو یو فرمان باندې خپل ځانونه قربان کړل. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه واقعه به تاسو اورېدلي چې کله هغه کفارو گرفتار کو، یو څو ورځو قید و، د هغې نه بعد د حرم نه بهر وباسو د پاره د دې چې دی موږ پانسي کړو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما له اجازت راکوئ چې زه یو 2 رکعاته نفل وکړم. هغوی ورته اجازت ورکړو. د 2 رکعاته نفلو نیت چې وکړو، 2 رکعاته نفل یې وکړو. بیا کفارو ته مخاطب شو چې ای کفارو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاشقان هغوی چې مونځ کوي هغه داسې نه وي، هغوی رکوع هم ډېره اوږده وي، د هغوی سجده هم ډېره اوږده وي، د هغوی قیام هم ډېر اوږد وي. خو دا مختصر مې ځکه وکړو د پاره د دې چې ستاسو زړه کې دا فکر را نه شي چې د پیغمبر صحابي هغه د قتل نه ویرېږي. او د هغې نه بعد پانسي ګاټ باندې چې کله خیجي، ابو سفیان ته تپوس کې لا ایمان یې نه دی راوړ. که ته غواړې نو ستا په ځای به مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته نعوذ بالله پانسي کړو، اور تا به مونږ پرېږدو، مونږ به تا آزاد کړو صرف په دې چاهت باندې، ته صرف خپل زړه هغه خواهش ظاهر کړه، مونږ به تا پرېږدو. خبیب رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي تاسو خو لا دا وایئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زما په ځای پانسي شي، زه دام نه غواړم چې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په خپه کې یو غنه دنده شي، د هغې د وجې نه هغه ته تکلیف میلاو شي او زه دې دغه شانتې پاتې شي. د هغې نه بعد حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د هغه مخې قبلې طرف ته کو، د ابو سفیان ووي چې د مخ قبلې نه واوړوه. د هغې نه بعد هغې شهید کو. چې کله هغه شهید کېدو، هغه یو څو اشعار ووي: فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. دا خبیب په پانسي ګاټ باندې چې قتل دی دا صرف د الله تعالی د رضا دپاره قتل دی. اور تاسو کما په کومه ډډه واچوئ، که مشرق طرف ته، که مغرب طرف ته، که جنوب طرف ته، که شمال طرف ته، دا هر څه الله تعالی دپاره دی. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. که تاسو زما جسم ټکړې ټکړې کوئ، الله تعالی په دې قادر دی چې زما د جسم ذرات راجمع کړي او جنت ته وبوځي. نو دا هغه صحابه چې هغوی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، محبت خو کامل مینه محبت، صرف د الفاظو حد پورې نه، بلکې حقیقي محبین.
نن مونږ تاسو دعوه خو د ایمان کوو، دعوه خو د دې کوو چې زمونږ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، محبت ده، مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان یو. لیکن مونږ چې کله خپل معاملاتو باندې نظر وکړو، خپل معاشرتي زندگی باندې نظر وکړو، هغه ټول د هغې نه خلاف. نو په کومه خوله باندې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عشق دعوه کوو؟ حدیث پاک کې راځي عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ د خلافت زمانه ده. هغه ولېږو روم طرف ته وسره نور صحابه کرامو د روم بادشاه شرطه ولېږله، فوج ولېږو، اور عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ سره د ملګرو گرفتار. حضرت عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ چې راغی، هغه فوج ورته وی چې دا ډېر مضبوط انسان دی، 1000 افراد د ده نه ګیر چاپېره شوي وو، خو دی نه شو ګرفتارولی. لہذا تاسو د ده نه څه مطالبه وکئ که دی زمونږ سره شي نو ډېره به ښه شي. بادشاه ورته ووی عبدالله که ته غواړې نو زه به نیم حکومت تاله راکم، خو ته خپل د دې میشن نه واوړه. عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي که ته ما را دا پوره مملکت راکوې بیا هم زه په خپل میشن باندې ولاړ یم. بیا ورته هغه وایي که ته غواړې نو د دې روم حسین اور جمیله جنۍ هغه به موږ تاله په نکاح کې راکړو. عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ د انکار د هغه یو فوجي دی، بادشاه ته وایي داسې کار دی د یو کمره کې بند کا، کمره کې بند کو، گرفتار یې کو، اور حربه دا استعمال کړه، شراب یې کېښود، د خنزیر غوښه یې کېښوده، او یو جنۍ خوبصورت جنۍ هغه کالی ورته واچول، مزینه کړه او هغه سره یې کمره کې کېنوله. وس دی وږې هم دی، تږې هم دی. شرعي مسئله دا ده چې انسان کله وږی شي نو د خنزیر غوښه هم خوړی شي، چې تږی شي نو شراب هم څښلی شي. د اضطراري صورت چې سړی مړ کېږي. لیکن هغه باوجود د لوږې او تندې نه د خنزیر غوښې ته نږدې کېږي، نه هغه شرابو ته نږدې کېږي. ولې؟ اگر چې شرعاً دا جایز دي، خو زه هغه کار نه کومه چې په هغې باندې زما دشمن زبانه راضي شي. موږ تاسو سوچ وکړو زموږ ستاسو شکل او صورت هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت موافق دی. زموږ ستاسو لباس او پوشاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله لاړ مکې ته د پاره د صلح، د عثمان رضی الله تعالی عنہ دا پنسي لباس په نصف ساق باندې او پنډې باندې وي، او دا په عربو کې معیوب ګڼل کېده چې د انسان پنسي اوچتې وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کفار په بد نظر باندې ګوري. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي هکذا ازارو حبیبی صلی الله علیه وسلم، دارنګې زما محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با پنسي په نصف ساق په نیمه پنډې باندې پرېښودلې، زم د دې وجې نه په نیمه پنډې باندې پرېښود. نن عزیزانو ما ته ګیره نه پرېږدو، ما ته شرعي لباس نه اپناو. ولې؟ معاشره کې موږ ته خلق سوي، معاشره د خپل کار کوي. اصل هغه انسان کامیاب دی چې هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړي. نو هغه وایي ځکه نه نږدې کېږم شرابو ته، ځکه نه نږدې کېږم د خنزیر غوښو ته چې په دې باندې دشمن زمانه راضي کېږي، او زه هغه کار نه کومه چې په هغې باندې زما دشمن راضي کېږي، خوشحاله کېږي. واقعي جنۍ ده، هغه ورته ګوري، سوچ یې دا دی چې دا ګټه ده که انسان دی؟ دی خو بلکل ما ته ګوري نه. نږدې شه چې لاس پرېږدم چې دا ګټه ده که انسان دی. حضرت عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله تعالی ورته وایي لرې شه، زمونږ دین مونږ ته د دې اجازت نه راکوي چې غیر محرم زنانه هغه د بل سړي جسم له لاس ویسي. خیر دا د شپه تېره شوه چې کله سحر شو، هغه پلار د دې جنۍ دې نه تپوس کوي چې څه وشو. هغه ورته وایي ما ته نږدې کېږم، ما هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلمه وویل. نن مونږ تاسو د غیرو نه متاثر کېږو. مونږ تاسو له پکار دی چې مونږ داسې خپل کردار په معاشره کې جوړ کړو چې مونږ نه غیر متاثره شي. دا نه چې مونږ د هغوی لباس اپناوو، دا نه چې مونږ د هغوی شکل او صورت اپناوو. معمولي سنت جماعت ته دنده کېږي، په کمې طریقې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنده کېده. جماعت نه بهر ځي، کور ته ځي، کور نه بهر ځي، غم دې دی، ښادي دې ده، په کومه طریقې به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امور کول. نو په یو سنت کې کامیابي ده، او د غیرو د وجې نه سنت نه ده پرېښودل پکار. خبر اوږده کېږي، حدیث پاک کې راځي یو صحابي دی، اور هغه صحابي هغه یو مملکت ته تللی، روټۍ خوري. دې کې د هغه نه د روټۍ لقمه کته ارتاوه شوه.
مسأله دا ده چې د روټۍ لقمه تا نه که ترتاو شي نوړی نو که چېرته پاکه وي ته راغستی شي د رستخان وي راغستی شي بیا دوباره وخوره نو هغه چې هغه راواغسته ملګري ورته په سوالیه نظر باندې وکتو چې چېرته دا لقمه اوچته نه کړي خلک به چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه څومره سپک خلک دی نو هغه ورته وایي اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء آیا د دې بېوقوفو د وجې نه زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدم دا خو بېوقوفه دی چې چا سره دین نشته دی عقلمند انسان هغه دی چې چا سره دین دی چې چا سره شریعت دی چې چا سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی نو هغه صحابي شپه تېره شوې ده خو دې جنۍ ته په اوچت نظر باندې نه دي کتل دې ته ویلی شي د نظر حفاظت نن زموږ ستاسو د نظر حفاظت شته نشته کله چې د انسان د نظر حفاظت ته وي نو د انسان په عبادت کې هغه لذت هغه ته نه میلاویږي نن موږ تاسو موږ مونځ کوو موږ د شپې نوافل کوو تهجد کوو لیکن د نوافلو د تهجدو چې کوم انوارات هغه موږ ته نه حاصلېږي ولې نه حاصلېږي د هغې بنیادي وجه دا ده چې زموږ ستاسو د نظر حفاظت نشته کله چې انسان خپل د نظر حفاظت وکړي نو بیا الله تعالی د هغه په عباداتو کې دته هغه لذت او مټاس ورکوي چې هغه انسان ته نه میلاویږي چې څوک خپل د نظر حفاظت وکړي مؤرخینو لیکلي جرنیل اسلام محمد بن قاسم رحم الله چې کله هندوستان ته راغی د حجاج ابن یوسف په دور خلافت کې د 20 یا 25 سالو ځوانو اور د حجاج ابن یوسف زومو هغه ول خپل لور ورکړې وه دی ناستې خفه دی یو فوجي دی هغه ورته وایي حضرت ته ولې دومره خفه یې وایي خفه ځکه یم چې زه خو د عرب اوسېدونکی یم ما ته د عجم و لارې کوڅې نه دي معلومې او راجا داهر یو لوی ظالم بادشاه دی یو لوی قلعې ده زه به هغه سره مقابله څنګه کومه خیر دا 2-3 ورځې چې تېرې شي بیا محمد بن قاسم رحم الله ناست خو خوشحاله دی دا کس چې تپوس کوي چې نن حضرت تاسو ولې خوشحاله وي ځکه خوشحاله یم چې ما ته پته ولګېده دا کم بادشاه چې دی راجا داهر دی د نظر حفاظت ته کوي اور په نورو زنانو باندې د نظر دی نو کم سړی چې د نظر حفاظت ته کوي اور بل چا باندې د هغه بد نظر وي نو هغه چرې فتحه نشي موندلی فتح هغه انسان مومي چې د چا د نظر حفاظت وي نن موږ تاسو سوچ وکړو زموږ ستاسو د نظر حفاظت شته زموږ ستاسو معاملات ټیک دی عبادات ټیک دی هېڅ یو شی ټیک نه دی د دې وجې نه زموږ دعاګانې نه قبلېږي د دې وجې نه زموږ په عباداتو کې آثار او برکات نشته دی نو پوره شپه تېرېږي لیکن عبدالله بن حذافه السامي رضی الله تعالی عنه په اوچت نظر باندې دې زنانه ته نه ګوري هغه بادشاه دی بیا راویست څه وشو بس حقه مسله ده کومه چې مخکې ما بیانوله خیر دا یو کړی راوړو او په هغې کې د هغه د وړاندې 2-3 ملګري واچول په هغه کړي کې چې د هغې د وجې نه د هغوی هډوکي د هغوی څرمنې جدا جدا شوې د هغې نه بعد عبدالله بن حذافه السامي رضی الله تعالی عنه روان کړو دپاره د دې چې دی قتل کي چې کله نیمې لارې له لاړ عبدالله بن حذافه السامي رضی الله تعالی عنه په جړا شو هغې ورته وي جاړې ولې وی جاړم ځکه چې زما خو دا یو سا دی دا به د الله تعالی په نوم باندې قربان شي زما زړه غواړي چې زما 100 ساونه وي او یو د الله تعالی په نوم باندې قربان وي دا ایمان دا محبت دا وي حقیقي محبت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به چې کله بادشاه هغه ځان خاطر راوغوښته وی ورته موږ به تا آزاد کو په شرط د دې باندې چې ته زمونږ اوچولې خپل کې نو عبدالله بن حذافه رضی الله تعالی عنه ورته ووی چې زه د ظالم او د کافر بادشاه اوچولې چرې نه ښکلم خیر د هغه ډېر اصرار وکړو وی ورته ستا چې څومره ملګري دی ټول به در سره آزاد هغه وی صحیح ده اوچولې د کافر ښکل کو چې کله عمر رضی الله تعالی عنه خواته لاړ جړلې چې ما د یو کافر اوچولې ښکل کړی عمر رضی الله تعالی عنه مجمع ده پوره مجمع ناسته ده لوی خلق ناسته مسجد نبوي کې پاسېده او د عبدالله بن حذافه السامي رضی الله تعالی عنه اوچولې ښکل کو او بیا تمام صحابه ورته وی راشئ او د عبدالله بن حذافه السامي رضی الله تعالی عنه اوچولې ښکل کړي عزیزانو دا هغه خلق چې د هغوی حقیقي معنو کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وه د هغوی په حقیقي معنو کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت و که موږ هم غواړو چې موږ تاسو کامیاب شو نو موږ تاسو له پکار دي چې حقیقي معنو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وساتو حقیقي معنو کې محبت دا دی چې ستا لین دین ستا معاشرتي زندگی ستا هره معامله هغه د قرآن و سنت موافق وي
حدیث پاک کی راضی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم، حضرت فرمائی تاسو کہ یو کس هم مومن نشی کېدی حتی اکون احب الیہ تر دې پوری چې زه هغه ته محبوب شم من والده د خپل پلار نه وولده د خپل بچو نه والناس اجمعین د ټولو خلکو نه زه هغه ته محبوب شم. د دې مطلب دا دی چې یو طرف ته د الله حکم دی، بل طرف ته د پلار حکم دی. پلار وی واده دی، په دې کې به ګانې بجانې وي، په دې کې به رسم و رواج وي. الله تعالی وی چې په دې کې به رسم و رواج نه وي بلکې د پیغمبر په طریقې به دا واده کوي. بس په دې وخت کې ستا امتحان دی، که ته د پلار خبره په دې مقام کې منې او د الله تعالی خبره ښکته غورځوي نو معلومه شو چې ستا محبت د الله سره نه دی بلکې د خپل پلار سره دی. یو طرف ته واده دی، زوی دی وی چې پکار دی چې دا واده ښه مزیدار وشي او په دې کې ګانې بجانې ډمې راویستلی شي او الله تعالی وایي چې دا کارونه خلاف شرع دي، په دې باندې زه ناراضه کېږم. اوس ته خپل د زوی خبره منې که د الله تعالی خبره. نن موږ تاسو سوچ وکړو زمونږ ستاسو دین هغه صرف تر منځه پورې دی، زمونږ غمونه زمونږ ودونه هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم به نه. نو محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا دی چې کله تقاضا د دین راشي په معاملاتو کې، عباداتو کې، معاشرتي زندگی کې، هلته که ته د الله تعالی حکم له ترجیح ورکوي، د مخلوق حکم ښکته غورځوي، دا سړی دی کامل محب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دې حقیقي معنو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت ساتي. او که چېرته داسې نه وي نو دا سړی صرف دعوه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت حقیقي معنو کې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت نه ساتي. ځکه قرآن مجید کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله، اوې زما محبوبه که چېرته تاسو الله تعالی سره مینه کول غواړئ فاتبعوني زما تابعداري وکئ. یو سړی د محبت دعوه کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یا د الله تعالی سره، لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي، دا سړی لوی دروغجن. ځکه که چېرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، محبت وې، نو ده به ضرور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. نو عزیزانو ضرورت د دې خبرې دی چې زموږ ستاسو دا روزمره زندگی چې کومه تیریږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت موافق شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سنن دي، سنت دي، هغه زموږ ستاسو په عملي زندگی کې راشي. کله چې زموږ ستاسو معاملات، عبادات، معاشرتي زندگی د قرآن و سنت موافق شي نو دا انسان کامیاب دی، او دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی. هغه همیشه زندگی چې د هغې هېڅ پته نشته چې دا معمولی زندگی به کله ختمیږي او هغه همیشه ژوند به کله شروع کېږي. د هغه ژوند دپاره تیاری پکار دی او د هغه ژوند دپاره تیاری هغه به په څه باندې کېږي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع سره به کېږي. انشاءالله کوشش به کوو د چا اراده دی چې زه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سنت دی هغه په معاملاتو کې دي، که عباداتو کې دي، که په شکل و صورت کې دي، هغه به اپناوم. انشاءالله کوشش به کوو که نه. دعا وکړئ چې څه وي الله تعالی دې په دې د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعلينا البلاغ لا حول